السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد وقاص او تاسو ګورئ کیمستري انسین. کوم ټاپک چې تاسو لپاره راوړی ها د کلاس 10 د کیمستري نه په کوم کې چپټر نمبر 9 چې دا غي نوم د کیمیکل ایکویلیبریم. چپټر نمبر 9 ورته موږ کوو چې دا کنټینیوټي دا د 9 کلاس هغه کې 8 چپټر دي په کلاس 9 په کیمستري کې. نو په دې وجه دا پاره پسې هغه تسلسل دی. نو موږ دا 9 نمبر چپټر دی. اصل کې په کتاب کې ګوري نو دا موږ یې سره دا په اصل کې 1 نمبر چپټر دی کوم ته پاس ویل شي. نو مې د کیمیکل ایکویلیبریم په دې کې چې کوم ټاپک دی هغه زم دی کیمیکل ریاکشن او کیمیکل ایکویشن. یعنی په دې کې موږ چې کیمیکل ریاکشن څه ته وایي د پہچان بسنګ کې یا کیمیکل ایکویشن څه ته وایي دا کیمیکل ایکویشن څه چیز دی د دې صحیح سری پارټس یې څومره دي ولې موږ دا سیس دلته انکلوډ کړی ځکه چې موږ په تیر لیکچر کې ویلو چې د چپټر نوم کیمیکل ایکویلیبریم دی. نو دا په دوه ورډ نه جوړ دی. یو پکې کیمیکل دی بل پکې ایکویلیبریم دی. نو په ایکویلیبریم کوم جدا ویډیو اوله جوړه کړې و اوس موږ د کیمیکل خبره کوو. نو تاسو ما په تیر لیکچر کې دا ویلو چې کیمیکل په اصل کې کیمیکل ریاکشن دلته دی. نو موږ څنګه لیکلي چې زموږ سره کوم لیکچر دی هغه زموږ سره ټاپک کیمیکل ریاکشن یا کیمیکل ایکویشن. نو په دې وجه موږ څنګه ویل چې زموږ ټاپک نن کیمیکل ریاکشن دی او بیا ورسره کیمیکل ایکویشن به هم پیژنو. کیمیکل ریاکشن څه چیز دی یا موږ ساده وایي دا ریاکشن دی. او چې کله هم په کیمستري کې ته ګورې په کوم ځای کې آر کراس ان یا آر ایکس ان چې په کوم ځای کې هم لیکلی نو پوه شه دا سیز وایي چې دا ریاکشن دی. هغه شارټ کټ ایبریویشن دی دې لپاره. ډیفینیشن یې څه جوړېږي such type of process in which changes occur in the composition and property of a substance called reaction یا موږ ورته وایي chemical reaction. یو هغه قسمه پروسس چې په کوم ځای کې چینجز راځي پس کوم ځایونو کې په کمپوزیشن کې. نمبر 1 خبره پکې څه شوه کیمیکل کمپوزیشن به پکې چینج کیږي بل پراپرټیانې به پکې چینج کیږي د چا د سبستانسز. دسی یو قسمه پروسس په کوم کې چې څه کیږي کمپوزیشن چینج کیږي او یا پراپرټیانې زموږ سره چینجز راځي د چا د کم سبستانس کم چې تاره ملامح کړي چې دوی یو بل تور ملامح شي. دا خبرې د ایټمونو کوم. نو دغه ته موږ وایو دا کیمیکل ریاکشن دی. څنګه چې په مخ د دنیا جنگ جګړې کنه داسې د ایټمونو په خپل منځ کې چې کله یو بل سره ملامح کیږي په دې کې یو بل بدی شي یو بل چې دی خوخي نو په دې کې دوی هغه جنگ جګړه کوي. هغه اټریکټیو فورسز دی پکې. نو موږ دې سیستم وایي دا کیمیکل ریاکشن دی. اوس دا کیمیکل ریاکشن چې کله ته څوک را ملامح کوي نو په دې کې چل دا کیږي په دې په منځ کې بانډونه یا غزاړه بانډونه ماتېږي نوې بانډونه جوړېږي نو یو نوې سیس پکې جوړېږي. نو موږ ځکه وایو چې نیو سبستانس فارم په کیمیکل ریاکشن کې شرط دی بلکې همیشه نوې سیس جوړېږي او چې کوم نوې سیس جوړېږي نو سبستانس لوز دیئر پراپرټي. چې کوم نوې سیس جوړ شو د پراپرټي په دغه زړو نه بدلی څوک چې دا په اوله کې راغلی نو مطلب اولونو وخت باندې پراپرټیانې بایللي کا کیمیکل کمپوزیشن دی او هغه پراپرټیانې دي. و چې کله دا قسمه صورتحال پکې جوړ شو د کیمیکل چینج وایي. کیمیکل چینج مطلب نوې سیس پکې جوړ شوی کیمیکل کمپوزیشن بدل شوی دی. نو دا زم سره شو کیمیکل ریاکشن ډیفینیشن شو. وز د کیمیکل ریاکشن په ډیلی لایف کې چې کوم اگزامپل دي هغه موږ ګورو. ما لیکلي اگزامپل اف کیمیکل ریاکشن یا کیمیکل چینج یا ساده موږ ریاکشن. نمبر 1 فوټوسینتھیسس. د فوټوسینتھیسس نو واقع کې چې فوټوسینتھیسس مطلب چې کله هم پلانټ د نور په موجودګۍ کې خپل خوراک تیاری دی پروسس د موږ فوټوسینتھیسس. اوس د پلانټ چې د خوراک تیاری نو په دې کې شرط دی چې د کاربن ډای اکساید ګیس پکاري ورسره اوبه پکاري او چې کم د پلانټ لیپ ته پای کې د سره کلوروفیل لایټ چې بګلې نو دا د یو بل سره کمباین کیږي او څه جوړي ګلوکوز پلس اکسیجن جوړي. اوس ته دې سیستم وګورئ دا کیمیکل ریاکشن دی. ولې کیمیکل ریاکشن دی دې سیټ ته د دې مالیکول کیمیکل کمپوزیشن وګوره دلته موږ وګوره بیا چې دا کمپاوند او کم مالیکول جوړ دي د دې کیمیکل کمپوزیشن مطلب دې جوړ لسنه ده دا کاربن ډای اکساید کاربن دی اکسیجن دلته وګوره ګلوکوز دی شپږ کاربن دي 12 هایدروجن شپږ اکسیجن دي د دوی دوه سیټ ته کمپوزیشن بدلې پراپرټیانې کاربن ډای اکساید یو زهرجن ګیس دی کوم چې H2O دی دم سره واټر دی دلته دم سره ګلوکوز جوړ کړي چې کوم انسټنټ سورس اف انرژي او اکسیجن هم د انسان لپاره ضروري چیز دی. نو دوی پراپرټیانې هم خپل لاس کړی. دې سیټ ته چې کوم خلک موجود دي هغه سیټ ته اوس نه دي هغه نوې سیزونه جوړ شوي. دا یو کیمیکل ریاکشن شو. دویم رسټینګ وایو چې کله هم وسپنې د زنګ لري هغې ته هم څه وایو
رسټینګ ورته وایو. نو رسټینګ هم زموږ سره یو داسې پروسس دی چې دا هم زموږ سره کیمیکل چینج پکې راځي. هغه سیس پکې خپل پراپرټي لاس کوي، نوې سیس پکې جوړیږي. او زیاتره د فارموله چې کوم لیکو نو لیکو E2O3. او د رسټینګ سره ما سره دلته یو دوه میخونه پراته دي، تاسو دې دوه میخونو ته په غور باندې لګورئ. دا یو چې دا کلر براون غونډه کې جوړ شوی دی، ماس پکې بدل دی. دا بل چې ته وګوره دا زموږ سره بالکل کلیر دی. دې مطلب دی یو سیس ته چې دی څه لګېدلی دی، زنګ لګېدی. اوس چې کله دا هم ته دنه زنګ لرې کوې نو دا میخ پرېږېږي، نو مطلب پراپرټي زوړ سیس ختم شو، دا ته واپس نشي جوړولی داسې. نو موږ وایو دا زموږ سره یو کیمیکل ریاکشن دی چې کوم یې ته موږ وایو رسټینګ. بل ما لیکلی کمبسچن. کمبسچن موږ څه ته وایو چې کله هم ته یو سیس د اکسیجن په موجودۍ کې سوځي ته کمبسچن ویلی شي. لکه لیټ سپوز او په کمبسچن کې به چل دا کېږي چې په دې کې به نوی سیس جوړېږي. لیټ سپوز دا زموږ سره پیج دی، کله ما دا سیل کړو دې ته کیمیکل ریاکشن نه وایي، ځکه دا خو سمقه پیج دی. نو دې ته کیمیکل ریاکشن نه دی، ته موږ فزیکل چینج وایو. مطلب صرف سیس چې دی تا داسې وکړه چې بدل دې کړه، مخکې یو اوس دوه شو. خو لیکن که چېرې تا تیلو ډبی راواغستو او تا دا تیلو ډبی داسې ووهو، مطلب پلین دې جوړ کړو، دې ته تا داسې ونیو. اوس ته ګوره دا سیس چې کوم جوړېږي په دې کې زموږ سره باقاعده چې دی هغه کاغذ خپله پراپرټي لاس کړه، په دې کې یو نوی تور غونډه کې بلیک ماس جوړېږي چې هغې ته موږ ایشز وایو. نو دا اوس کیمیکل ریاکشن دی، هیټ پکې هم یوال شو. نو په دې وجه موږ دې ته وایو دا کیمیکل ریاکشن دی، دا فزیکل نه دی. خو دې ته موږ څه وایو کمبسچن. برنینګ اف سبسټانس ان د ایبسنس ان د پریزنس اف اکسیجن از کالډ کمبسچن. نو مطلب دا چې اوس کوم سیس جوړ شو دا زموږ سره نوی سیس پکې جوړ شو، زوړ خپله پراپرټي لاس کړه، دا زموږ سره شو کمبسچن. اوس تا له زه دا وضاحت وکړم چې کمبسچن هم درې قسمه دی. ساینټسټو کمبسچن په څو کې ډیوایډ کړی؟ په دریو کیټګوري کې. یو ته وایي ریپټ کمبسچن، بل ته ویلی شي زموږ سره کنټینیوس کمبسچن، او دریم ته پکې وایي ایکسپلوزیو کمبسچن. ریپټ کمبسچن چې کوم موږ په ډیلی لایف کې زیات ترې ته چې کله دې په ګیس راوړی دی په سلینډر کې چوله دې ورته لګولي تیلی چې ووایي چې هغه پلین جوړ کړي موږ ریپټ کمبسچن وایو. یا تا مومبتۍ راغستې د هغې ته دې تیلی وواچوه کمپلین کوي دې ته ریپټ کمبسچن وایي. یا تا په کور کې د ډیوه راغستې ته د خاورو تیل ورواچوې کیروسین آیل، دا ریپټ کمبسچن دی. د دې نه علاوه دویم ما تاسو ته وایي چې هغې ته موږ وایي کنټینیوس کمبسچن. کنټینیوس کمبسچن هغې ته وایي چې ایله سٹارټ ولا ورکه، مطلب دومره انرژي ولا ورکه چې هغه اکټیویشن پکې پیدا شي. نو مطلب دغه زموږ سره په خپله کې ته کنټینیوس څه ویلی شي کمبسچن. فار ایگزامپل دا زموږ سره تیلو ډبی دی، په دې باندې په دې کې زموږ سره فاسفورس او سلفر موجودي میکسچر دی په اصل کې فاسفورس سلفر. نو چې کله هم دا داسې موجود دی چېرته ورته اور نه لګي، خو دا ته داسې اکټیویټ کله کوټې څنګه چې لکه موږ لاس یو بل څه موږ هیټ پکې پروډیوس کړي، همداسې په دې کې چې کله ته دا کوې نو په دې کې هیټ پروډیوس کېږي. دې سیستم موږ وایي دا زموږ سره اوس کوم دی کنټینیوس کمبسچن چې کوم خود به خود کېږي، لږ کوټې سورس پکاري. یا تاسو به خیال کوئ خلک وایي چې کوم د کویلي کان دی پای کې اور ولګېد، په هغې کې هم دغه پروسس کېږي، ته موږ وایو دا سره کنټینیوس کمبسچن. یا به تاسو بل هم خیال کړئ په ځنګل کې اور لګي، نو دغه هم زموږ سره کنټینیوس کمبسچن اگزامپل دی. دریم نمبر ما وایي ایکسپلوسیو کمبسچن. ایکسپلوسیو نه مطلب دا دی چې کله هم دا کم چې دا شوټشوټۍ خلک په دې خادیانو کې پاسه یا زموږ سره دا کم ډزې کېږي، نو په دې کې هم ساوند پروډیوس کېږي، هم پکې لایټ پروډیوس کېږي، هیټ پکې هم پروډیوس کېږي. دغه دمګوي دا زموږ سره دی ایکسپلوسیو کمبسچن. نو کمبسچن درې ټایپ شو. دریم نمبر اگزامپل چې کوم دا کیمیکل ریاکشن دی زموږ سره یا کیمیکل چینج هغه ایسډ بیس ریاکشن دی. تاسو به خیال کړئ موږ وایي HCl، موږ چې کوم په لوړ کلاسونو کې وایي HCl تیزاب دي، سوډیم هایدروکساید موږ دا بیس دی. کله چې دوی دواړه رامیلاو کړي د دې نه جوړ شي زموږ سره مالګه او H2O. اوس دا یو زموږ سره دی پروسس د نیوټرلایزیشن ریاکشن وایي. اوس دا یو کیمیکل ریاکشن دی که نه دی، ولې نه دی او یا ولې دی؟ نو ځکه زموږ سره دا کیمیکل ریاکشن دی چې دا HCl تیزاب دي په کوم ځای چې پرېوځي هغه ځای چې دی ډسټروی کوي، خرابه یې. سوډیم هایدروکساید زموږ سره کروسیو دی، کاسټیک ورته ځکه وایي چې مطلب دې ته کاسټیک سوډا هم وایي چې دا په وجود باندې لګي نو خراش پیدا کوي. دوی دواړه دلته وګوره او چې کله ریاکشن وشو دلته وګوره، دلته د NaCl جوړ شوی چې کوم زموږ سره مالګه ورته ویلی شي، دا چې په ترکارۍ کې نه ترکاري بې خوند دی، او ورسره H2O جوړ شوی چې کوم موږ په ډیلی لایف کې استعمالوو. نو آیا دې طرف ته چې کوم خلک وو دې طرف ته چې کوم خلک دي پراپرټي بدل ده نه، د یو بل نه بدل دي نه، دلته چې څوک د هغوی کیمیکل کمپوزیشن د دغې کیمیکل کمپوزیشن نه بدل دی، نو دې ته موږ وایو دا زموږ سره کیمیکل ریاکشن دی. اوس د ډېرې پوهې دپاره ما اسان اگزامپل هایدروجن ګیس راغستی او اکسیجن ګیس مې راغستی. دا چې کوم هایدروجن دی او کوم اکسیجن دی،
دا هایدروجن ګیس دا ډای اټامیک مالیکول دی، دا اکسیجن هم ډای اټامیک مالیکول دی. دوی دواړه چې کله ما په کنټینر کې یو بل سره ملامح کړو لږ هیټ مولا ورکړو نو دوی په منځ کې به اول بانډونه مات شي. لکه مطلب د دې هایدروجن په منځ کې هو سنگل بانډ وذ سنگل هایدروجن دی او د اکسیجن په منځ کې ډبل بانډ، نو ته دومره هیټ ورکړې دې په خپل منځ کې دا بانډ مات شي چې کله دوی یو بل سره ملامح شي نو دې نه نوی سی جوړ شي H2O. وسته یو خبره وکړه چې آیا دا کیمیکل چینج یا کیمیکل ریاکشن دی؟ بالکل نه. ولې؟ ځکه دا هایدروجن چې کوم دی دا زموږ سره ګیس دی او په کوم ځای کې چې هایدروجن ګیس هلته موږ وایو هایدروجن ګیس چې دی کیچ فایر اور نیسي او اکسیجن موږ وایو دا په اور بلېدو کې مدد ورکوي. نو دا هغه څیزونه دي چې کوم د اور لګېدو لپاره ریسپانسیبل دي، خو چې په کوم ځای کې اور ولګي هم په اوبو مړه کوو نو آیا دا اوبه په کار د اور یې ختې دی ځکه چې په دې کې دا خلک موجود خو نه، دوی په کې اوس د خپلې پراپرټۍ لاس کړي دي. نو دا یو کیمیکل ریاکشن شوی دی. کیمیکل کمپوزیشن چینج پراپرټیانې بدل، دا زموږ سره کیمیکل ریاکشن یا کیمیکل چینج یا ریاکشن دی. بل نایټروجن او کله چې هایدروجن را میلاو کړي د دې نه امونیا جوړیږي. امونیا چې کوم دی دا په سرو کې موږ استعمالو او هایدروجن او نایټروجن چې هم دا ګیسونه دي موږ دوی هم د یو بل نه پراپرټۍ کیمیکل کمپوزیشن ټول هر څه بدل. یا تاسو په سلنډر کې چې کوم میثین ګیس راوړئ دا چې کله د اکسیجن په موجوده کې تاسو وسوځوئ د دې نه جوړ شي سره کاربن ډای اکساید ورسره H2. دا چې اوس ټول کوم څیزونه موږ وایي دا لکه دا اگزامپل چې موږ وکړی د دې دوه سیټ ته ته ګوره په دې کې زموږ سره هغه کیمیکل کمپوزیشن یې چینج دی پراپرټۍ چینج دا ټول اگزامپل یې څه شوي د کیمیکل ریاکشن اگزامپل شوی. اوس کیمیکل ریاکشن یا کیمیکل چینج یا ریاکشن شوی دی کنه دی شوی د دې لپاره څه علامات دي چې هغې ته موږ ساین اف کیمیکل ریاکشن د په هغې باندې لږ بحث کوو. اوس موږ وایو ساین اف کیمیکل ریاکشن چې کله هم یو کیمیکل ریاکشن شوی دی د دې به علامت څه موږ ته به پته څنګه لګي چې آیا دا کیمیکل ریاکشن روان دی که نه دی یا زموږ سره دا کیمیکل ریاکشن دی یا که کیمیکل ریاکشن نه دی. نو په کې نمبر 1 دی چینج ان کلر چې کله هم په کوم پروسس کې چینج په کلر کې راتلو نو دغه د کیمیکل ریاکشن وي. خدا خبره یاد ساته هر یو کلر چینج کې دا کیمیکل ریاکشن نه ظاهروي. لکه فار ایگزامپل تا په صحیح راواغسته هغه په اوبو کې ورواچول نو ته ګوره د اوبو کلر خو ټول چې دا صحیح په شان شي کوم انک چې تا ورچوي خو دا کا هر قسمه دی بلو دی یا ریډ دی نو ته به دې ته کیمیکل ریاکشن نه وي. خو لیکن داسې کیسونه مونږ ته یې لیټ سپوز تا ایپل راواغست ایپل مڼه دې راواغسته کټ دې کړه نو د هغې هغه کلر چې دی براون غونډه کېږي دا اوس کیمیکل ریاکشن دی. بیا پای کې قیصه پایږي پی پی او یو کمپاونډ بیا د هغې زموږ سره د انزایم په ذریعه اکسیډیشن وشي نو هغه کلر جوړیږي. خو مونږ وایو چې کله هم مڼه ته راواغست او کټ کړه کلر چینج دا کیمیکل ریاکشن دی ناشنا سیز پکې جوړ شو واپس د غذول حالت ته نشي راتلی او دغه زموږ سره کیمیکل ریاکشن دی پراپرټي لاس کړی دا. خو پورې انک پسې چې کم انک راواله د په اوبو کې ورواچي کلر خو پکې نوی جوړ شو مطلب که شنه صحیح ورته شین نه جوړ خدا زم سره فزیکل پروسس دی کیمیکل چینج نه دی. نو ما خبر دا وکړه چې نمبر 1 شرط پکې دا شو چې چینج کې په کلر کې به چینج لري خو ضروري د هر چا لپاره نه دی. دویم نمبر فارمیشن اف پریسیپیټیټ چې کوم دي دا موږ د کو په پی پی ټی باندې پی پی ټی پریسیپیټیټ مطلب سره چې کله هم یو سیس په سالو باندې دی نو هغه زم سره یا په یخ کې کینی دا کم لوخي د تا ورجولې یا دغه په منځ کې معلق شوی. فار ایگزامپل ته چې مالګه کله راوالي سوډیم کلورایډ او سیلور نایټریټ دوی دوه چې کله ته کمباین کې نو په دې کې زم سره یو جوړ شي سیلور کلورایډ او بل زم سره سوډیم نایټریټ. دا سیلور کلورایډ په تاسو دا په یخ کې پریسیپیټیټ شي په یخ کې باقاعده کې ته وګورئ سالډ ماس په نو دغه سیستم وای دا زم سره پریسیپیټیشن وشو دا یو کیمیکل ریاکشن وشو مطلب دا سیزونه چې کمباین شو نوې سیزونه جوړ کړه نو پریسیپیټیشن په یو پہچان شو چې په کوم ریاکشن کې پریسیپیټیشن کېدو پریسیپیټیشن په دوه ځګونو کې یا په یخ کې یا په کې معلق دغه تم وای دا زم سره کیمیکل ریاکشن شوی دی. دریم نمبر چینج ان اورډر چې کله هم د یو سیس په اورډر پس مطلب چې کوم ځای بوی دی یا ذایقه ته ګوري ټیسټ پرې کې فرق راتلو پوه شي دا زم سره کیمیکل چینجر مطلب ترکاری پرته د سوخ کیږي دا غي بوی بدل شو پوه شي د کیمیکل ریاکشن شوی دی او مطلب بوی او ذایقه بدل شوی دا کیمیکل ریاکشن یا کیمیکل چینج دی. څلورم نمبر چینج ان ټمپریچر لیټ سپوز تاسو راغسته تیلې دی وو پته د ګرمایي جوړیږي دا یو کیمیکل ریاکشن شروع دی. خاص پنځم نمبر موږ وایو چې والیوم چینج چې کومه دغه وایو ډینسټي او یا په والیوم کې چې کله فرق راتلو نو دغه دم وایي دا زموږ سره یو کیمیکل ریاکشن دی. لکه موږ میګما کتا څو خیال کړی موږ اگزامپل د میګما راغسته دی کوم چې په ارت کرست کې موجود دی کومه د جلاوي جوړیږي دوی چې کله زموږ سره په دا والیوم سیوا کیږي نو دین زموږ سره ریپټ ایکسپینشن چې کله کیږي دا غنه ایکسپلوژن کیږي هغه لاوي چې دغه جوړیږي دا زموږ سره کیمیکل ریاکشن دی. شپږم نمبر پروډکشن اف لایټ چې په کوم ځای کې هم یو پروسس شروع پای کې لایټ پروډوس کیدو پوه شئ دا زموږ سره کیمیکل ریاکشن دی او دا لایټ دوه قسمه پروډوس کی یا انسان مین میډ پروسس دی یا زموږ سره دا نیچرل پروسس کې موږ سره غسته پایر اپلای کوم چې هغه موږ ورته وایو جوګنوم یې کې
دوم چې چمکته راته کو دغه قصه چې کومه ده هغه لایټ چې بګي جوړیږي دا زم سره پاسل کې یو کیمیکل ریاکشن بده کې بده کوم یو موږ وایي دا زم سره چې دی پایرپلای دا نیچرل پروسس دی مین میډ پروسس ته چې کوم برنینګ یا کوم دغه بلاست وغیرہ کیږي دا ټول زم سره لایټ بګي پروډوس کیږي نو وایي دا زم سره سړي کیمیکل چینجز او کیمیکل ریاکشن او اتم نمبر ګیس ببل چې په کوم پروسس کې هم تا پروسس شروع پای کې زم سره ګیسونه ببل را روانو دغه تم وایي دا زم سره سړي یو کیمیکل چینج یا کیمیکل ریاکشن پاسبل وي دا زم سره دې لپاره غساین چې کوم ته پته لګولای شي دا سیس کیمیکل ریاکشن دی کنه دا کیمیکل ایکویشن زیاتره کیمستري کې کوم خبرې کوم چې کله هم یو کیمیکل ریاکشن کیږي نه دا کیمیکل ریاکشن چې کله موږ د دې شارټ کټ یا شارټ هند ایکسپریشن وکړو د کیمیکل ایکویشن یعنی سمبولیک ریپرزنټیشن اف ا کیمیکل ریاکشن یا کیمیکل چینج یا موږ د ریاکشن in term of symbols and formula دو سیزونه دي سمبلی او بل څه فارمولي this is the chemical equation اسانه خبره چې کله هم یو کیمیکل ریاکشن وشو دا غته سمبولیکل ریپرزنټیشن وکړي موږ سمبولیک ریپرزنټیشن دا چا یو د کیمیکل ریاکشن پس کې د سمبل او د فارمولو په ذریعہ یا لیک مطلب سمبل یا فارمولي دا غته کیمیکل ایکویشن کیمیکل ایکویشن چې کوم دی نو دا پاسل کې شارټ هند ایکسپریشن دی د سره پر اپ کیمیکل ریاکشن چې کله هم یو کیمیکل ریاکشن د شارټ هند ایکسپریشن چې کوم کې مطلب ته په اسانۍ باندې هغه په لږ ځای کې را بندول شي د موږ د سره کیمیکل ایکویشن دی فار ایگزامپل چې کله هم زه تاسو ته چې هایدروکلوریک اسید میرا واغستو دا می د سوډیم هایدروکساید سره ملاو کو د دې نه می سوډیم کلوراید او واټر جوړ کړم ودا کوم څه چې ما یاد کړل دا زموږ سره کمپاوند مالیکول دا اسیدونه دي د دوی څه سمبولیک ریپرزنټیشن کوم د سبب ذریعہ د سمبل او د فارمولا په ذریعہ هایدروکلوریک اسید دا غي فارمولا د HCl یعنی هایدروجن پکې سمبل دا H پکې سمبل د هایدروجن دی Cl پکې سمبل د کلورین دی خدای او فارمولا دا وي تم وای هایدروکلوریک اسید نو دا HCl میرا او د چا سره میرا کو د سوډیم هایدروکساید سره نو د سوډیم هایدروکساید فارمولا دا NaOH چې پای کې سوډیم سمبل دا Na سمبل د سوډیم دی او په سمبل د اکسیجن دی او هایدروجن چې د H په سمبل دی د هایدروجن دی نو دا زم سره ما د دې لپاره هغه سمبولیک ریپرزنټیشن وکړو بیا به کې دا ایرو ما کړی دا ایرو مطلب دا چې د دې طرف داخله دې سایډ ته تللی دي دیم ته ډایرکشن خای بیا زم سره چې کله ما دلته ولیکو سوډیم کلوراید نو NaCl او بیا مې لیکلی واټر نو H2 دا ما سمبولیک ریپرزنټیشن وکړو دیس از ته چې کله تا سمبولیک ریپرزنټیشن د یو کیمیکل دا پرنی کیمیکل ریاکشن دی لاندې چې موږ سوري کو دې دمو وایي سمبولیک ریپرزنټیشن دې د کیمیکل ایکویشن وایي دا کیمیکل ایکویشن ډېر زیات امپورټنت دی نو انفارمیشن فرام کیمیکل ایکویشن چې کله هم یو کیمیکل ایکویشن تا ولیکو د دې نه موږ څه انفارمیشن حاصلېدای شي ما دلته اگزامپل اخسته هایدروجن چې کله ته د اکسیجن سره ملاو کې د دې نه به واټر جوړیږي هایدروجن چې د اکسیجن سره ملاو کې د دې نه به څه جوړیږي واټر وز دې ریپرزنټیشن ته ویل شي کیمیکل ایکویشن او سمبولیک ریپرزنټیشن شو خدا کیمیکل ایکویشن چې کله تلی کېږي نه نو دا موږ زیات ترجیح کو همیشه بیلنس په لیکو بیلنس مطلب یعنی دا ایرو چې کومه ده کنه دا ایرو دی ایرو ته وایي دا زم سره د سره پر ساين دی د ییلډ پر ساين اول خبره پر ایرو وکړو دا ایرو چې کومه ده سره پر ساين دی ییلډ مطلب چې دې طرفه دې سایډ د موضوع سره جوړ شي دا ایرو به په کیمستري کې درې قسم لیدای شي یو بدایني چې کوم دا نو دا موږ دا ساده خبره کوي چې دا صرف ډایرکشن په یو طرف باندې تللی دی مطلب هغه طرف ته دی مطلب ریاکټنټ تری دی پروډکټ جوړ شي مطلب دې سایډ ته به ریاکټنټ په دې ورسته پاس کوو خدای ته دې سایډ نه دا هغه طرف ته تللی دا زموږ سره سنگل هیډډ ایرو ده اسانه خبره وین دا ایرو بکره په دې سټایل کې موږ د دې سټایل مطلب دی چې دا ریاکشن هم دې سایډ ته تللی شي هم دې سایډ ته تللی شي مې وی چې تللی شي نو دې تم وایي دا ډبل ایرو وای او کله کله به دا یو ایرو دا هاف هیډډ ایرو وای د دې مطلب به دی چې دې طرف ته ډایرکشن تللی شي دې طرف ته تللی شي مطلب د دې دوانو دې سایډ ته دې سایډ ته چې کوم کانسنټریشن دی هغه کانسټنټ دی نو چې کله هم دا ایرو لګېدو دی به موږ ته دا وایي چې ډایرکشن په یو طرف تللی شي که دا ایرو لګېدو د دې مطلب ډایرکشن په دوانو طرفونو کې تللی شي او د دې ایرو مطلب به وي چې کومې ته موږ ایکویلیبریم ساين ویلې شو د دې مطلب به دی چې د دې طرف او د دې طرف چې کوم کانسنټریشن دی هغه به کانسټنټ ایکوال نه کانسټنټ خبره کوم نو دا درې قسمه ایرو چې طلبه کیمستري کې کلم راتله نو پوه شه چې دا زموږ سره د دې دغه مطلب د انفارمیشن هم دغه درې قسمه نو دا موږ د کیمیکل ایکویشن انفارمیشن راکوم خجی بل خبره په کیمستري کې بتاي نه کړه د دې ایرو د پاسه دي چې ډلټا کړی د ډلټا مطلب دا دی چې دا ریاکشن موږ د څه په ذریعہ کړي د هیټ په ذریعہ د ډلټا مطلب په بدل ته یاد ساته دا سي چې دې ریاکشن له موږ هیټ ورکړو چې دې سایډ ته مې بوتلې ده نو دا خبره دې یاد ساته
بل کله کله به دې د پاسه لیکلې پی ټي یا به لیکلې ان آی خو سديسي ترانزیشن میټل به لیکلي یاد ساتره دې مطلب دا چې دا ریاکشن مونږه داسې بوتلې ده خو د سبب ذریعہ د کیټالیست په ذریعہ نو د دې نه مطلب دا چې دا به کیټالیست دی مطلب چا په زور ضابطه کړي چا ورته لار سم کړی دا نو هغه دې هیرو د پاسه کې دا وو نو په شته داسې کیټالایز مطلب دا ریاکشن چې د کیټالیست په ذریعہ شوی ها د دې نه پس په دې ریاکشن کې بلا په دې ایکویشن کې بلا غټه خبره دلته ما غټ 2 لیکل دلته ما غټ 2 دی دا پکې نشته ریاکشن ساده دي سي دي خو چې دې کله دا سیزه لیکل دي د کوئفیشنټ وایي څه وایي کوئفیشنټ او کوئفیشنټ چې دا سری یوز ټو بیلنس کیمیکل ایکویشن یعنی دا زم سره ایکویشن دی چې دې طرف ته څومره خلک دي دې طرف ته څومره دي دا دوه دي بیلنس شي نو دې لپاره موږ دلته 1 2 3 4 دا سیسونه لګاو یا هاف هم لګاو چې کوم زم سره پاغه مثال ته شي پاغه فریکشن کې نو دومره دغه سیسونه چې کله لګاو نو موږ دا زم سره سدي دا زم سره د کوئفیشنټ او د څه کار کې ریاکشن بیلنس کوي وستابه به یو ایکویشن کې دا ملي لیکنه د څه به لیکلې چې جی دلته به لیکلې جی دلته به لیکلې جی د دې جی مطلب دی چې دا سیس په ګیس پام کې دی دام په ګیس پام کې دی دام په ګیس پام کې دی صحیح یو قسم انفارمیشن لګورا کله کله دا خو د دې لیکلې دا نه خو کله کله به لیکلې مطلب نور څه کېږي هغه خو د ال لیکلې دا ال مطلب چې دا سیس په لیکوډ پام کې دی سوچل لیکوډ دی پیور چې کله لیکلې ولکه اے کیو دا اے کیو نو مطلب د ایکویس د ایکویس مطلب د سیس په وبو کې حل لې مطلب وبو په کې شتا دا د مسو ایکویس چې کله دلته لیکلې اس دې مطلب به سالډ یا دا سیس سالډ پام کې موجود دی نو دا خبر یاد ساته چې کله جی لیکلې ګیس ته چې کله اس لیکلې سالډ دی چې کله اے کیو لیکلې ایکویس پام دی چې کله ال لیکلې مطلب دا پیور لیکوډ دی او چې کله پکې دا سیس لیکلې پی پی ټی د پی پی ټی مطلب د پی پی ټی په دې سیټ باندې زیات نه لیکو دا باغه سیټ طریقې کې پی پی ټی مطلب دا پریسیپیټیټ شوی دی په یخ کې ناست نو دا سیزونه یاد ساته دا هم د یو کیمیکل ایکویشن دا قسمه انفارمیشن راکړي ورته د ما دا کوئفیشنټ د سره پر لیکو د بیلنس کیمیکل ایکویشن لپاره نو یاد ساتئ کیمیکل ایکویشن ته موږ بیلنس کیمیکل ایکویشن کله وایو that type of chemical equation having same number of atom at both sides this side ته چې کوم د اټمونو تعداد دی چې دا یو شان دي ته موږ وایو دا بیلنس کیمیکل ایکویشن دی کنه نو هغه موږ دا بیلنس نه بیلنس یې کول بیلنس پکې شرط دی په کیمیکل ایکویشن کې ها دا ما راغسته د نایټروجن د هایدروجن د تا د یاد دي نایټروجن ګیس دی هایدروجن ګیس دی او دا زموږ سره امونیا ګیس دی د دې ایکویشن نه د دې ایرو نه مطلب دی ډبل هیډ ایرو چې دواړه دیو بل څه بسګي په ایکویلیبریم کې څنګه چې ما دلته وایي اوس آیا دا بیلنس دی بالکل نه دی بیلنس نایټروجن دلته سودی 2 دلته نایټروجن سودی 1 هایدروجن دلته سودی 2 هایدروجن دلته سودی 3 نو اسانه خبره به دا وکم چې دا نایټروجن دلته زموږ سره 1 دی دلته 2 دی دا دلته 2 ولګم نایټروجن 2 شو دلته نایټروجن 2 خو هایدروجن دا ګوره 3 دونه 6 3 دونه 6 دلته سودی 2 دی دلته 3 ولګاو کنه 3 دونه 6 بیلنس په دې بیلنس په دې جدا ویډیو ان شاء الله جوړه کوم اوله ټریک په ذریعہ باندې پای کوم نو دا زموږ سره کیمیکل ایکویشن دی کوم دی بیلنس کیمیکل ایکویشن نو موږ وی کیمیکل ایکویشن څه ته وایي په دې کې شارټ کټ او موږ کیمیکل ریاکشن پیژاندو اوس موږ وی کیمیکل ایکویشن سره کیمیکل ایکویشن پته لیکي څنګه د دې نوم ته پیدې سری او دا بیلنس کیمیکل ایکویشن پېژندل دا کیمیکل ایکویشن چې تا ولې کو د دې دا سایډ دی بل دا سایډ دی دې سایډ ته ریاکټنټ وای دې سایډ ته پروډکټ وای اوس دا ګول خدي parts of chemical equation نو chemical equation let's suppose my example لاوه سو زم چې کلم سا هایدروجن میلاو کم د اکسیجن ګیس سره د دې نه جوړیږي H2O دا یو chemical equation دی خو زه به دا بیلنس کومول دلته هایدروجن 2 دلته هایدروجن 2 اکسیجن دلته 2 دلته 1 دی داړي په دلته 2 ورغم هایدروجن بیلنس خو اکسیجن بیلنس هایدروجن شو 2 نه 4 دلته 2 ورغم او موږ ته پته ده هایدروجن په ګیس پام کې اکسیجن په ګیس پام کې او H2O په ګیس پام کې دلته موجود دی چې هیټ پکې موجود دی مطلب روسته به لیکوډ پام ته را کندنس کی خو لیکن خبره دلته یاد ساته چې دا چې کوم سیز مور کوي د کیمیکل ایکویشن دی سمبولیک ریپرزنټیشن مور کو د تدوی حصے دي دې طرف ته وایي رائټ هاند ساید دې ته ویل شي زموږ سره لیفت هاند ساید ها یعنی د کیمیکل ایکویشن دوی سي شو یو زموږ سره خای شو بل زموږ سره کاس و چې کوم دی زموږ سره د لیفت هاند ساید ته موجود دي کوم چې زموږ ګس لاس دی دې ته ویل شي ریاکټنټس یعنی د کیمیکل ایکویشن پارټس کې نمبر 1 شو ریاکټنټ او کوم چې د خای لاس ته موجود دی هغه ته وایي پروډکټس ډیپند کوي په کیمیکل ایکویشن اوس ډیفینیشن یې ده
reactant بس ته وایي substances that are react in a chemical reaction. یو chemical reaction کې په کوم کې چې کوم substance react کوي تا initially راغستې دغه ته موږ reactants وایو او دا reactant همیشه موږ کوم طرف ته لیکو written on the left hand side of a chemical equation. دا همیشه د reaction چې کوم ګس طرف ته هغې ته لیکلی شي. دا خبره تا ته یاد اوس دویمه چې دا زموږ سره reactant دي مطلب دی د یو بل سره میلاویږي نو دا reactant چې کله دي مطلب دوی چې میلاویږي ختمیږي به نو موږ د دې لپاره بل ټکی استعمالولی شو consume. نو مطلب چې کوم سبستانس کنزیوم کیږي په یو کیمیکل ریاکشن کې هغه ته هم ریاکټنټ ویل شو یا موږ وایو چې کوم کنزیوم چې کوم دی نو مطلب دوی دواړه اوس کمباین شوي هم دي کنزیوم دي خو کمباین شوي هم دي نو زه والا بل ټکی کمباین هم یادولی شم کمباین صحیح دی. بل زموږ سره د ده چې کوم دویم سیز دی چې کوم زموږ سره رایټ سایډ ته لیکلی د پروډکټ ویلی شي نو سبستانس دیټ آر پام د پام په ځای زه بل څه لیکلی شم obtain obtain چې کوم څیزونه موږ ته حاصلېږي موږ یې حاصلولی شو په کوم ځای کې in a chemical reaction called products. خو تا ته دې یاد دی چې always written on the right hand side of a chemical reaction. دا همیشه د chemical equation چې کوم right side دی هغې ته لیکلی کېږي نو دغې ته موږ څه دا products دي. دوه اګزامپل یې پرې راغستي دي. ډیفینیشن یې ډېر زیات ایزي دی. دا میګنیشیم په سالډ فارم کې دی دا هایدروکلوریک اسید ایکویس فارم دی د دې ایرو مطلب چې دا صرف دغه طرف ته تللی شي میګنیشیم کلوراید یې ورکړی ورسره هایدروجن ګیس. اوس د دې ایکویشن دا کیمیکل ایکویشن دی دا زموږ سره دا سایډ لیفټ هینډ سایډ دی دا زموږ سره رایټ هینډ سایډ دی. اوس چې کله دې حساب ته ته ګورې نو دا سایډ زموږ سره سره دا ریاکټنټ دی دا سایډ زموږ سره سره دا پروډکټ دی. بس اسانه خبره ده. ما دا یو بل اگزامپل دغسې لږ کمپلیکس دی. دا امونیا ده دی چې کله ډیکمپوز کېږي د ده نایټروجن او هایډروجن جوړېږي د دې مطلب امونیا ګیس دلته ګیس دلته ګیس د دې ایرو مطلب دلته چې کوم کانسنټریشن دی او دلته چې کوم کانسنټریشن دی ایکول نه کانسټنټ دی. د 2 او د 3 مطلب کویفیشنټ دی دا سیز بیلنس دی. رایټ سایډ زموږ چې کوم دی هغه دا یو دی لیفټ سایډ زموږ دا یو دی. لیفټ سایډ ته چې څوک یې ته موږ څه وایو ریاکټنټ رایټ سایډ ته زموږ څوک یې ته موږ څه وایو پروډکټ. ټیک دی. اوس ته دې سیز ته ګوره دا خو یو کمپاونډ یو مالیکیول دی خو دی زموږ سره چې طرف ته ځي نو بیلېږي نو دی په دې وخت کې د یو بل نه بیلېږي ته ډیکمپوزیشن وایي. څه ورته ویلی شي یا ورته موږ سیپریشن ویلی شو. نو ما ځکه درته لیکلي یو چې زموږ سره دا ریاکټنټ چې کوم دي دا زموږ سره کنزیوم کېدی هم شي او بل ټکی ورته دلته لیکلی شم سیپریشن یعنې سیپریټ کېدی هم شي. نو دا د یو بل نه سیپریټ شو که ډیکمپوزیشن یې ونه شو ماتېدی ونه شو نو یو ریاکشن چې کومي کیمیکل ریاکشن هغې ته ډیکمپوزیشن وایي سیپریشن پکې وشو. نو دغې طرف ته چې لاړه نو څه ته جوړ شو پروډکټ ته جوړ شو. اوس دا ایرو خو زموږ سره لکه دواړو سیټ ته دی نه مطلب دا ریاکشن هم مخکې تللی هم ریورس را روان دی. نو مطلب دا هایدروجن او دا نایټروجن چې کله را کمباین کېږي د دې نه ریاکټنټ واپس را جوړېږي. نو چې کله زه د دې سایډه تلم هغه طرف مې کتو زما دپاره دا ریاکټنټ و چې کله زه د هغه سایډه راځم او دا سیز ته جوړم زما دپاره دا ریاکټنټ دی. کلیر مطلب دا شو چې کله زه د دې لیفټ سایډ نه رایټ سایډ ته ځم نو دا لیفټ سایډ زما دپاره ریاکټنټ دی او رایټ سایډ زما دپاره پروډکټ دی. خو دا لیفټ سایډ زه به ګورم دا امونیا پکې کنزیوم کېږي ختمیږي بریکینګ یې کېږي ډیکمپوزیشن یې کېږي یا دغه ډیکمپوزیشن ریاکشن دی. خو چې کله زه هم د دې نښې مطلب چې دا واپس هم راتلی شي نو دلته نایټروجن او هایډروجن به را کمباین کېږي او څه به دې جوړېږي دا امونیا. نو په دې وخت کې دا سایډ زما دپاره ریاکټنټ دی او دا سایډ زما دپاره پروډکټ دی. خو د دې سایډه چې زه راځم دې ته کمبینیشن ریاکشن وایي او دلته دې سایډه تلم څه ډیکمپوزیشن ریاکشن دا د کیمیکل ریاکشن ټایپس دي. نو دا زموږ سره چې کوم نننی ټاپک و چې موږ کیمیکل ریاکشن څه ته ویلی شي chemical equation څه ته ویلی شي chemical reaction به پیژنې څنګه د chemical equation نه موږ څه انفارمیشن حاصلولی شو chemical equation څو حصې دي reactant او product. نو که بیا هم تاسو ته په دې لیکچر کې هر ځای کې څه مسله وي نو تاسو هغه په کمنټس کې د هغې پوښتنه کولی شئ نو کوشش کوئ د هغې جواب د خپل ملګرو سره ضرور شیر